السلام علیکم ویورز. الیاس صاحب سافټویر کمپنی د طرفه زه یم محمد الیاس د کلاود ای آر پی سره چې په هغه کې به مونږه د پرچیز ریټرن د پاره سیټینګ کوو چې پریویس کلاس کې مونږ په هغه کې یو فلو سیټ کړو د اکاونټینګ او هغه نه چې کوم مخکې کلاسونو په هغه کې مونږه ټیبلز کریټ کړو. په دې کلاس کې چې کوم دی په دې کې مونږه پروډکټ ریټرن کوو، انوایس په ریټرن کوو د انوایس آی ډي په ترو باندې، او هغه انوایس چې دی د انوایس چې کوم نمبر دی مونږ سره په هغه به ریټرن کوو پرچیز، او د هغه نه که موږ یو پروډکټ ریټرن کوو که په پروډکټ کې کوانټیټي ریټرن کوو، ټیک ده، وټ ایور چې څه طریقې سره موږ ریټرن کوو چې د هغې دلته بیهایند د ډیټیبلز کې چې کوم دی موږ سره یو هیسټري نوټ کیږي. فار ایگزامپل یو انوایس د هغې نه ما یو پروډکټ ریټرن کړی، نو هغه به د هغې انوایس آی ډي ګوري که فار ایگزامپل هغه انوایس دلته الریډي ریټرن شوي، یو پکې ریټرن شوي، په دې انوایس کې به بل هم ریټرن کړي، ٹھیک ده. د انوایس کې وبد هم ریټرن کې د انوایس په دغه باندې نمبر باندې چې کوم دی دی ځکه صحیح ده. یا دې کې داسې کار کوو چې هر ټایم به موږ سره نیو انوایس جنریټ کیږي. فار ایگزامپل یو پروډکټ ما یو 15 کوانټیټي ریټرن کړی پر او بیل انوایس جوړ شي، دا دونه پیسو ریټرنینګ ما ته شو دا برای کې بل ورځ ته چې یاد دی کې خو دې بل هم غلطي راغې دی کې دا شیز مسله ده، نو زه به هغه یو ریټرن کوم د هغې نه، نو هغه به منګه سره لاړ شي، نه به بیل انوایس جوړیږي. که ته ملټیپل ټایم یو چیز ریټرن کې ټیک ده، نو هر دغه کې چې کوم دی کې به انټری وکړي چې یاره دا د شیز ماته ریټرن کا چک باکس پوته ولګي، چک پوته ولګي یو ریټرن کوانټیټي به داسې لیکلي مخامخ، ٹھیک ده، هغه لیست کې چې 2 ریټرن کوي، 3 ریټرن کوي، 4 ریټرن کوي، یا په بر یو بٹن لیکلي آل فل ریټرن، ټیک ده، نو فل پرچیز به ریټرن شي. صحیح شو، په پوینټ باندې رسي. نو دا چې کوم دی د دې طریقې سره موږ ریټرن کوو. نو که یو پروډکټ ریټرن کوي، اورال یو پروډکټ ریټرن کوي، که پروډکټ کې دننه 2-3 کوانټیټي ریټرن کوي او کنه فل پرچیز ریټرن کوي. صحیح دا نو راځو او دې لپاره موږ سیټینګ کوو او په یو ځای ریټرن کیږي ټول سره کیږي. ګوره په دې کیس کې به کله زه دغه ریټرن کوم، پرچیز ریټرن کوم، دا به سټاک نه ماینس کیږي، نو همیشه زموږ د سټاک نه وځي، دا به داسې کیږي ان د فارم اف سیل چې موږ وکړو، خو دا په هغې ریټ کې موږ وکړو، په کوم ریټ کې چې موږ اغوښتي نو موږ هېڅ هم ونه کړو، نه موږ ګټه هم کړو نه تاوان وکړو، هېڅ هم ونه کړو، ټیک ده. صرف جست ځینې پې ایکسپنسز راغله، الریډي سم ایکسپنسز ته تللي دي، ټیک ده، نه سره اړو زموږ څه کار نشته. اوس چې په یو شیز ما په څو اغوښتي نو پې کې به ریټرن کوم که نه، داسې خو نه ده چې هغه ته زه وایم چې باید لس باندې پکې اوس ګټم هم، دا خو به صرف د امپلایز نه ګټم که نه، پیسه به صرف د امپلایز نه ګټم، د سوري د کسټمر نه ګټم، او خرج په امپلایز باندې کوم، د امپلایز په نیډ باندې، لکه امپلایز ته د ماشین ضرورت دی، امپلایز سره بجلی ضرورت دی، امپلایز ته دا شي ضرورت دی که نه، ټوله خرچه امپلایز له کوم که نه. اوس فار ایگزامپل هغه خو ټول دغه شو، افیس ایکسپنسز شو، دا هم د امپلایز دپاره دي، ټیک ده، بزنس دپاره دي، بزنس ایکسپنسز هسې هم په ایکسپنسز کې ځي، اگر په پروډکټ خرچه ده که په هر څه ده. خو اوس چې زه هغه پروډکټ باندې کوم خرچه وکړم چې خراب شي زه ریټرن کوم، خو په هغه ریټ کې به ریټرن کوم که نه، خو زما خپل قمقلتوب و، چې شیز خراب و پې باندې زه لګیا یم انویسټمنټ کوم، په پوینټ رسي که نه. اوس به دا پروډکټ زه ریټرن کوم، که بیا دا پروډکټ زه په نیمه بیه باندې راغنالم، یا هغه ته ما ته پیسې پرېږدي، ټیک ده، به زه په جنرل ټرانزیکشن کې هغه نه پیمنټ ورته وکړم چې یاره دونه پیمنټ تا ته ما وکړه د دې اګینسټ، او دا دې کې ډیمیج راغی، نو هغه ډیمیج پرسنټیج به ته زه واپس بیا ریټرن کړم. نو که زه هر څه کوم نو زه به یو شیز ریټرن کوم، نو هله به زما د بزنس نه وځي، نو دا د بزنس نه واپس شیز ورکول دي واپس سپلایر ته چې یاره دا خو ما بزنس کې اغوښتي او خو دا شیز خراب و، دې کې مسله وه، دې کې داسې ایشو وه، نو هغه اوس زه واپس تا ته درکوم، نو هغې به اوس موږ کومه طریقه امپلیمنټ کوو، هغه به دلته کې اوس تاسو ته موږ ښایو، ٹھیک ده. او انشاءالله کمینګ ویډیو کې موږ کوشش کوو چې دې ویډیو کې موږ پرچیز ریټرن سیټینګ وکړو، بیا هغې نه بعد ویوز په بله ویډیو کې جوړ کړو، او هغې نه بعد هغه فلو بیا په بل ویډیو کې وکړو، نو موږ به 3 نه 4 ویډیوز کې چې کوم دی پرچیز ریټرن فینش کوو. اوس په دې ویډیو کې زمونږ کوم ټاپک دی نو هغه زمونږ د دې دپاره اکاونټینګ فلو ریډي کول دي، صحیح. نو موږ به فرست دلته کې راشو، او دا به دلته کې سټاپ کوم، او دې دپاره زه فلو سیټ کوم. ګوره فرست تاسو وګورئ دې ځای کې زه به پیره به دا رن کوم، تاسو ته به زه سیټینګ وښیم چې اوس موږ د کوم بیس باندې د دې د اکاونټینګ فلو سیټ کوو، صحیح ده. نو هغه به موږ الریډي موږ کړی هم دی، سیټ کړی هم دی اکاونټینګ فلو کې، اکټیویټیز چې کوم دي زمونږ سکسیډ پینډینګ دا شیزونه. اوس په دې کې هم څنګه چې موږ په پرچیز کې ایټ ا ټایم هغه له پیسې ورکړې یا هم پرېښودې، دغه شان ریټرن کې هم د مالې پیسې راکړې که نه، سودا مې صرف ور ریټرن کړ، ټیک ده. خو همیشه یې سودا ته ریټرن کوې نو سودا ته ورکړې د همیشه خلک سودا راخلي، نو مطلب دا پیسې ده په ما پاتې زما پې پاتې شوې. اوس په یو کس زما څونه پیسې پاتې دي او ما دې سودا واغېسته،
ٹھیک ده نو هغه پیسې چې زما پاتې دي نو هغه به دې مال راکړي او زه به یې واپس ورکړم دا طریقه وایي ٹھیک ده که نه نو هغه دلته زه ولګوم چې دا پیسې دله ما ورکړئ او واپس په هغه پیسې مطلب دا د ما راکړې واپس بیا په پیمنټ کې واخلم فلو ته به ځان سمو بیا هم خیر دې لپاره هم څه طریقه وکړو ٹھیک ده هغه سره چې کوم اوس د ما پیسې پاتې دي که نه او څونه دي نو دله به زه هغه پیسې به دله زه ورکړم واپس بیا دې والم په سافټویر کې فلو خو به زه صحیح ساتم که نه ټیک دا خو زمونږ د مخکې ډیلینګ خبرې دي څه فلو سافټویر دا به مونږ کوو لکه فار ایگزامپل یو پرچیز دی کې څه مسله راغله هغه ته ما 2000 ورکړي دي او 3000 راته پاتې دي خو ما سودا له څونه ورکړه واپس د 3500 1500 ما خرڅه کړې ده صحیح وه اوس د ده ته زما 500 روپۍ کېږي زه پروډکټ ریټرن کوم نه به اتوماتیک هغې پیسو کې حساب شي خو دې ټرانزیکشن به زه ضرور ګورې لګوم په اکاونټینګ سیسټم کې دا شیز دی چې مال هغه راکړه او که را نه کړه خو فلو به زه هغه ساتم بیا دا پیسې چې کوم بیا کومه چې تا ماته وي چېرې بیهایند کوډ کې بیا اتوماتیک کېږي نو دا بیا خلک کورژنو کې کوي فلو ته ګوري د فلو په بیسس ګوري کسټمر سره ډیلینګ وشي اکټیویټیز ته ګوري چېرې دا شي اتوماتیک کېدی شي که نه ٹھیک ده نو دا شیزونه موږ فردر ورسره هم زده کوو ځو په پروجیکټ پسې مخکې نو دا هغه اکاونټینګ فلو دی چې موږ پریویس کلاس کې سیل ریټرن او پرچیز ریټرن لپاره د اکاونټ دی او باقي د پرچیز د پیمنټ لپاره چې تا ته کوي هغه دا دی او د سیل د پیمنټ چې ته یو کسټمر ته واپس پیسې ورکړې هغه دا دی صحیح شو په دې شیز باندې ډېر فوکس مو ورکوي په دې ځای کې فوکس ورکوي په ایسټس کې فوکس ورکوي چې موږ سره کوم شي څخه پورته شو ٹھیک ده که کیش آن هینډ دلته دی نو هم دی ٹھیک ده او که دلته دی هم دی کیش آن هینډ دلته هم دی دا دی ٹھیک ده کیش آن هینډ اکاونټ ریسیوبل دلته هم دی اکاونټ ریسیوبل دلته هم دی اکاونټ پیبل دلته هم دی اکاونټ دا پکې موږ فردر سب اکاونټس جوړ کړي دلته ته وګوره که په سیل ریټرن کې ایکسپنسز دي نو دلته په پرچیز کې موږ سره ایکسپنسز دي الټه دي هلته کاسټ اف ګوډ سولډ دی دلته ما سره کسټمر ریټرن دی دلته ما سره پروډکټ راځي دلته ما سره پروډکټ راځي خو زه د کسټمر نه پروډکټ اخلم ورکړم یې واپس سټاک ته ایډ کوم او دا زه پرچیز کې پروډکټ اخلم د سپلایر نه سټاک ته ایډ کوم فلو یو ده کنسپټ بدل شو صحیح ده که نه کس بدل شو اکټیویټي بدله شوه نور یو شیز دی سټاک ته دواړو نه سټاک پیسه راځي خو یو کې زه دواړو کې پیسې ورکوم کسټمر له هم پیسې ورکوم هغه له هم ورکوم ٹھیک ده که نه که وګورئ خبره یوه ده اوس پې ځان پوهول دي ټیک ده چې هغه څنګه دي او امپلیمنټ کول دي نو ځان خو موږ پوه کړو سیل ریټرن او پرچیز یو شیز دی پرچیز ریټرن او سیل یو شیز دی خو په یو کې زه پیسې ګټم په یو کې نه ګټم هسې کړو مې وشو ٹھیک ده دا چل په سیل ریټرن پرچیز کې ما ته پروډکټ راغی زه به اوس واپس خرڅوم د کسټمر نه ما پروډکټ واپس واخیست هغه له هم پیسې ورکوم دی بل له هم ورکوم او کسټمر له ما ورکړه او تاوان مې وکړ څنګه مې تاوان وکړ ټایم مې ضایع شو صحیح ده که نور پروډکټ واپس ما ته مخکې راغی صحیح شو که نه اوس راځو مونږ دا خو مونږ فلو سیټ کړی اوس دې لپاره مونږ اکاونټینګ فلو په دې کرنټ ټوټوریل کې سیټ کوو نو راځو دې لپاره اکاونټینګ فلو به مونږ څنګه سیټ کوو دلته به زه راشم دې دا ډبل انټري چې کوم سو پروسیجرز خیر د ضرورت دلته نشته از ام فرام ټو ډیټ مونږ سره ریټریوینګ راځي یا زه داسې کار کوم چې زه غواړم یاره چې په یو انوایس آی ډي باندې هم زه یو ریټرن راواخلم که نه او که یا د آل پرچیزز کې او کوم دغه ځای کې ریټرن ته لاړ شم کنه پرچیز ریټرن ځان له هیستوري جوړه کوم ځان له حساب جوړ کوم زم چې ځان له یو پورشن جوړ کوم خو بنی ریټرنینګ لپاره پرچیز ریټرن ځان له حساب شي یو پرچیز دی کنه به شو پرچیز ریټرن یو هټ پرچیز شو باندې پرچیز ریټرن کې راشم انوایس سرچ کې راغی دغه راشي بیا فرام ټو ډیټ کې ما څونه ریټرنینګ کړی دی راشه دلته کې دا هم پکې راغی یا دلته پکې وګوره چې مطلب ریټرنینګ ما څونه کړی دی ریټرن ما وکړ بیا لاندې پکې ریپورټس هم جوړولی شو لږ ډیټیل سره به شي او که نه وایي نو دلته هم کېږي دا فرام او ټو ډیټ کې موږ ریټرنینګ کې د انوایس ولیکم ریټرن بټن ولګوه همغې ویو ته به ځي هلته راشه انټرویو کا ما ریټرنینګ وکړو قصه ختمه همدغه نیو پرچیز کې ورته راشه پرچیز ریټرن هیسټري ایډ کړه دغه شان هم کېږي او هغه شان ځان له هم کېږي څنګه ماته صحیح ښکاري بیا یې دا کوم بیا به ډېر لانجمار وي چې ته سیسټم ټیک ده مزه به بیا نه کوي دلته زه راځم دې کې
ځان له بیا یو پروسیجر جوړوم بیا بلکې فی الحال زه اول انټری دلته جوړوم ځکه دې کلاس کې مونږ خبره وکړه چې یاره مونږ اول انټری ډبل انټری سیسټم ریډي کوو بیا به روان کلاس کې ګورو چې بیا مونږ پروسیجر ایډ کوو که نه په دې کرنټ ارڅ کې کار کوو ټیک ده ډیسایډ وکړو بیا راځو پرچیز انټری ده پرچیز انټری کې مونږ څه کوو پرچیز انټری کې اوس ریټرن مونږ دلته کنفرمیشن پرچیز دی دلته مونږ څه وکړو ریټرن پرچیز ټیک ده ها دنه به زه کاپي راوالم دې ځای کې نه دنه به رالو مونږ بلکې دې دواړو نه به راوالو ځکه چې مونږ به ریټرن پیمنټ هم کوو او ریټرن پرچیز به هم کوو صحیح شو که نه زه کاپي به ترې راوالم purchase return methods या functions assembly کې ٹھیک ده زه انټری ورکوم او انټر نه بعد به زه دې بالکل واپس دې هډ ته راشم دلته ګوره دی و چې یار تاسو رالیړی ده کنفرم پرچیز که نه دې کې به زه دلته به زه ریټرن پرچیز صحیح ده ریټرن پرچیز کې به کمپنی آی ډي راځي برانچ آی ډي به راځي یوزر آی ډي به راځي انوایس نمبر به راځي سپلایر انوایس به راځي ټیک ده چې کوم د سپلایر انوایس دلته راشي موږ ته څه ضرورت دی ګوره دا به راځي سپلایر آی ډي به راځي بالکل موږ سره به سپلایر آی ډي دې کې شته دی کمپنی آی ډي به راځي برانچ به راځي انوایس به راځي ټوټل اماونټ انوایس ډیټ ډسکرپشن دیټس اټ بس دا خو موږ له باقي کار کوي اسونه چې موږ سره دلته دي سپلایر آی ډي سپلایر نیم اس پیمنټ دا پیمنټ یې راته وکړه که نه ټیک ده ښه پرچیز فرام نه purchase return and purchase from kana return purchase to supplier نوم به ولیکو return purchase to سلمان to دا او دا یو ټیک ده دا فاینانشل ایئر شو زمونږه return purchase title به دلته ولیکم ٹھیک ده اور هغه نه بعد دا مون سره دا شو رینه بعد purchase نه return purchase successful رینه بعد اوس راځم زه اکټیویټیز ته ګوره دا به return purchase to دلته سے کار کوم دی ریټرن نام راکوم بس پرچیز ټایټل ٹھیک ده بس پرچیز ټایټل شو ریټرن پرچیز واټ ایور زه دا لاندې ځینو کې بل ځینو کې چینج کول غواړي ټیک ده نو بس سم یو شی باندې چلی بس دیټس اټ ټیک ده سکسس میسج هم د ریټرن سکسس میسج وي د ریټرن پرچیز هم پرچیز ټایټل ٹھیک ده بس تقریبا ته موږ ټیک ده اوس په نه خیر هیڅ خبره نه صحیح خبره هیڅ خبره نه خیر بس همداسې ټیک دی قدل ته ریټرن پرچیز پیمنټ صحیح شو دا هم زه څه وکړم خدیزه کې اوس دا مونږ وکړل نو ګوره یو ما سره ډیبټ دی ریټرن پیمنټ ریټرن پرچیز پیمنٹ از پینډینګ مطلب کوم ریټرن پرچیز ما وکړ پیمنٹ لا پینډینګ د دې سپلایر نه ریټرن پرچیز پیمنٹ از پینډینګ صحیح ده نریشن باندې فوکس مور کې چې وړو کې دی غټ دی ویل ډیفاین بیټر ریډیبিলিټی پکې شته کنه ٹھیک ده دا خبره ته وګورئ صحیح ده اوس دې کې کریډټ انټری دا یو ما سره ډیبټ انټری ده صحیح ده دا ځان تمر وانه دا زموږ ټوله فلور روانه ده په دې به تاسو مخ کې زی د سټانډرډ شي سره روانه نو سټانډرډ طریقه فالو کوي ټیک ده اوس پرچیز اکاونٹ نو دلته به وصول کوم ریټرن پرچیز اکاونٹ ٹھیک ده نو زه کاپی را واخلم دلته هم پیسټ کوم دلته هم پیسټ کوم دلته هم پیسټ کوم ټیک ده که څونه زینې راشه ټوله کې پیسټ میتھډ هماغه دی کوډ هماغه دی هیڅ هم پکې نشته ښه کنفیوز کېږئ به پکې نه اوس دلته موږ اکټیویټي ته راځو دا اکټیویټي موږ له څه کار کوي دې موږ له ریټرنینګ کوي هغه ریټرنینګ به دې ځای کې زه یو پیره دا پروډکټ چې کوم دی به زه رن کړم او تاسو ته زه ښیم چې زه دلته څه راغلم
ان شاء الله په اکاونټینګ باندې زموږ خپل ټوټورز تیارو چې په هغه کې موږ د اکاونټینګ فلو باندې خلک پیو چیرې تاسو په مختلف سیستمو کې دا فلو څنګه یوز کوئ ان شاء الله رې لپاره زموږ کار روان دی عمره کمپلیټ شي په دې ټولو شیزونو باندې چې یاره یو فلو به تل اکاونټینګ څنګه سیټ کړي اکچولی دا دې څنګه شي دا بیا پروګرامینګ کې څنګه امپلیمنٹ کوو ٹھیک ده باقاعده ټیچینګ دا به موږ تیارو لګیایو ټیک ده बोर्ड باندې نه ول په اکاونټینګ هم پیو کورې نه بعد به ان شاء الله په ټولس کې پروګرامینګ بیس کار به کیو کو دا شان دي ټولو شیزونو باندې راوند اباوت راغي و موږ سره 100 پلس ویډیوز راځي ها دلته خو موږ اکاونټینګ فلو ته موږ راشو دغه چې په دې فلو اوم دا ځان له پورا حساب کتاب دی بل دغه مختلف اپلیکیشنز ان شاء الله راغي فلو هم ته سیټ کو دلته موږ راځو پرچیز ریټرن ها پرچیز ریټرن یا تاسو ګورئ زه به اوس دا اکاونټ سره ریټریو کوم نو اکټیویټي ما سره دلته کومه یو ده پرچیز ریټرن ده زه به دې ځای ته لاړ شم دی دغه ته ټیبل ته ولته به زه راشم ریټر پر اکاونټ اکټیویټیز نو به سلیکټ کوم ما سره سی اکټیویټي ده پرچیز ریټرن ده پرچیز ریټرن اکټیویټي ما سره دې ځای کې ده د دې آی ډي سره 4 دا به زه راکاپي کوم دا به زه سټاپ کوم دا ما سره شو پرچیز ریټرن والا دا زه دغه ځای نه اکچولی راخلم نو دا ما سره پرچیز ریټرن اوس په پرچیز ریټرن ما سره څه کیږي ما سره د دې ځای کې سری پرچیز ریټرن شو کنه پرچیز ریټرن چې زه کوم نو زه کوم مزه پروډکټ دغه تور کوم نه پروډکټ زی کنه نو دا به څه کیږي دا به ما سره کریډټ کیږي ها صحیح ده کنه دا ویني دا ما سره ډیبټ شوی دی دا به اوس ما سره کریډټ کیږي نو دې کې اوس داسې کار زه کوم چې دا خو مانه کریډټ کیږي کنه پر سیل چې زما سیوا کیږي مطلب پرچیز هم ما سره یو قسمه سیل شو کنه هغه ته زه واپس چیزونه واپس ورکوم صحیح ده نو اوس په څه چل کوم په دې ځای کې چې کله فور اکټیویټي رانه به زه کریډټ کوم خو د کریډټ انټری تاسو ګورئ لاندې شته دی ٹھیک ده نو هیڅ خبره نه ده راشه کله کریډټ پاخوي کله به دی کنټرول اکثر له خلک هلته لاړ شي هلته مه ورځئ بس دې ځای پورې صحیح دی دا مونږ سره شو د دې انټري ښه اوس په دې نه بعد مونږ څه وکړو زه به راشم دې ځای ته 8 نمبر اکټیویټي ٹھیک ده اکټیویټي بله ما سره سره اوس په دې پرچیز پیمنټ پینډینګ وي نو 12 نمبر به زه راوالم 12 اکټیویټي آی ډي به زه راوالم دلته به زه 12 ولګوم نور هېڅ سره هم زما کار نشته بس را به شم دې ځای ته دا به راکاپي کړم ټیک ده کنټرول ایکس سره او دا به زه ډیبټ کړم به دونه به کوو چې د اکاونټینګ په فلو به ځان پیوینې انشاءالله چې دا ویډیو موږ دونه کوشش کوو اخري چې دې کې به ته هیڅ مسله نه وي مطلب زما اکاونټ ریسیویبل به وړېدل مثلا سیل په کیس کې به څه کېدل چې کله ما پروډکټ ورکړه کسټمر ته نو څه به اکاونټ ریسیویبل به ډیبټ کېدو که نه د ما قرضه به وړېده ما ته به ایسټ را روان دي سیوا شو په خلکو باندې که نه په ما چې چا سیوا کېږي کریډټ کېږي او چې زما په چا سیوا کېږي ډیبټ کېږي خو یو په لایبیلیټیز کې یو ما سره په ایسټ کې ٹھیک ده نو دا مو سره شوه د دې انټري اوس راځو د پیمنټ دپاره بالکل اوس دلته ما سره پیمنټ دی نو پرچیز پیمنټ دی ما سره ٹھیک ده نو خو ریټرن پرچیز پیمنټ دی نو دې نه به زه پی واي به کومه دا زه او دا به دلته آر کوم ریټرن پرچیز پیمنټ هلته به اوس ریټرن پرچیز کې څه لیکم آر پی یو ریټرن پرچیز او ریټرن پرچیز د پیمنټ لپاره شو آر پی واي یا آر پی اے کا موږ سره ریټرن پرچیز ریټرن پیمنټ ٹھیک ده یو شیز دی څه شو کنه ریټرن پرچیز ریټرن پیمنټ کنه نو ریټرن پیمنټ د لپاره شو یا کلی کې ریټرن پرچیز پیمنټ ولیکم څه کېدل ها بالکل اب ډیبټ شي دا موږ سره کریډټ شي بس دغه شان یادوي چې دا شي صحیح شو ښه کمنټ زبردست شیز دی ښه چې دا لیکي ما نه ډېرو ځایونو کې پاتې کېږم ٹھیک ده موږ پرې کله مارکیټ دپاره چې پروجیکټ تیار وي کې موږ د دې شیزونو ډېر خیال ساتو ښه دې خو ریټرن پرچیز پیمنټ شو آر پی پی شو بس ٹھیک ده اوس ریټرن پرچیز کې موږ د پیمنټ باره کې څه کوو ګوره ما سره اکاونټ ریسیویبل دی دا 12 نمبر دا به زه راواخلم دې ځای کې 12 نمبر به دلته کې زه څه کوم اوس چې دې مالی ځي مطلب پیسې په هغه ماله پیسې راکړې نو زه به دلته څه کېږم ماله به دا کریډټ کېږي خو دا ته وګوره دلته موږ دا سره کریډټ کېږي نو دا دې ځای نه راکاپي کړه داسې او دا دلته پیسټ
او دلته به زه څه ولیکم یو به دا فرام شي return payment paid from بس return show payment from بس او return purchase payment succeeded صحیح شو اوس دلته کې موږ کوم اکټیویټي پکار دا وس دلته راشم موږ سره وکم موږ سره اوس پرچیز پیمنٹ سکسیډ وی 13 ګور ال د ما سیټینګ کړی باز دلته خالی دا وکي دې کار ته هارد کوډ وای نارملی وتا سوریدلی وای دا ټول کار په هارد کوډ باندې کړل خو یاد ساتئ باز یوزنه په اپلیکیشن کې کوي په هارد کوډ باندې دا ما کته ګوري ډاینامیک کړی په دې باندې هارد کوډ کړی مې خو څومره کې دي شوی پورې مې کړی دی د هر شي یو لیمټ وي یو حد وي هغه لیمټ پورې وځي بس نور بیا تلی نشي نور د پاره بیا نور افلو پکار درې د پاره نور سوچ پکار درې نه بعد به بیا سي دې لګنه دانش شاعری دی راته یاد دل نور پکار دي کنه نو د دې شیزونو ته ګورئ یو شیز به یو خاص لیمټ ځان لپاره مازغه نه خرابوي ولی په مارکیټ یو شیز لومبه ورجن پکار درې نه بعد نور جوړاوه کنه خو مارکیټ ته وباسه کنه چې خلک وسره فیمیلیر شي رینه بعد به کوه بیا کار کوم کار چې د کسٹمر په نیډ باندې هغه د انسټال کوي ته موږ له داو کا هغه ډیر بهتر دی نه چې تاسو دلته ناشته او چې دا شی په فائنل کوم کار پکې کوي صحیح ده کنه ولی ریل زیاده ریالټي هغه ده موږ ورچوالایزیشنز کوي جست تھینکینګ دا کېږي دا شی په کولی دا پکې کولی هغه چې کوم شی موږ ته وي اری ریکوایرمنټس دي موږ خوري د پاره شي تیارو لومبه ورژن ډیر ضروری وي چې را اوزي نیمه لیمیټیشنز وي نه بعد ضروري اوزي کنه ٹھیک ده خنو دا خو موږ سره هم کمپلیټ شو اوس ها اوس د دې د موږ راځو دا خو زمونږه دلته موږ سو کړل دا مو واپس کوم اوس ریټرن پرچیز پیمنٹ سکسیډ دا موږ سره سکی ګوره دی موږ سره کریډټ شو ورغه کامو لګوي بیا واپس دا کرسر دره وړوي دلته موږ سره شو دا کریډټ شو اوس په دبل موږ ډیبټ کوو نو دینه مو کاپی راواله دا به کنټرول ایکس کې دیځه پوري او جست دا براوړوي نو دا زموږ شو وذ پیمنٹ دا شوزونه خو اوس دلته موږ سره انټری ده TBL سپلایر پیمنٹ اوس دلته کې دام پکار دی چې ریټرن پیمنٹ ماته وشو کوونه ریلم یو ټیبل جوړول پکار ها دې لپاره موږ ماډل نه اپډیټ کړی لا کنه کنه هم بدل ریټرن کنه یو پرچیز تا تاسو سونه درکړی دلته موږ لا ریټریو کړی نه کنه ها نو راځو چې دې لپاره هم یو ټیبل بیا جوړ کو چې کی انټری کو ټیک تا نو دې لپاره به ټیبل موږ څنګه جوړو دا خو موږ سره دی شو او دې د پیمنٹ حساب لیکنه څنګه دې لپاره موږ اوس ریټرن پیمنٹ جوړو چې موږ د سپلایر نه پیسې ریټرن شي نو ټیبل خو نشته چې هیڅ پکې وي کنه یدي ما ته دومره پیسې ریټرن کړې دا به واپس راځي یو سپلایر ته زه پیسې ورکوم یو شي خراب دی ماته پیسې راکړي ٹھیک ده هغه هم شاته یو ټیبل پکاره چې تم پیسې شي د موږ ته ریټرن صحیح ده کنه نو TBL سپلایر پیمنٹ اوس په دې لپاره موږ یو ټیبل جوړو صحیح ده ها هغه ټیبل به ان شاء الله موږ کمینګ ویډیو کې جوړو او دا فلو به فینیش کوو